مهرباني ډیره مننه تاسو شکریا څنګه تاسو ته معلومه ده دا یو بینر لګېدلی دی نه آیډیا کېږي او اکثر ملګرو ته چې کومه دعوتنامه وصول شوې وه نو هغې کې زمونږ خوږ مشر فرمان الله جان عرف فرمان لالا نن ماشاءالله د 15 کلونو عمر کې نور هم برکت وایي امین او دا زمونږ دا کوم چې روزانه دې سره ناس پاس ملګري دي او ورسره مشران نو موږ اکثر دا خبره کوو چې کله چې دلته نه یو سړی یا خدمات دا ختم شي ریټایرډ شي یا مطلب دا چې مرګ حق دی هر یو سړی به رحلت کوي یا زه اول یا بل اول دا یو سلسله دا به جاري خو چې کله وفات شي بیا کله موږ خراج عقیدت پیش کوو او کله چې بیا ریفرنسز کوو نو موږ چې ولې نه زموږ ملګری زموږ مشر چې د هغه خوشحالي د هغه په زندګۍ کې ومانځو او د هغه سلیبریشنز کې موږ هم شریک شو دا یو ورکوړی شان تجویز او دا د فرمان لالا د مقبولیت ثبوت دی چې تاسو ټول ملګري چا ته پته لګېدلې دا وینا ورته شوې ټول راغلي ګڼ تعداد باندې ډېره مننه ډېره شکریا مخکې بوځو زه به یقینا غواړم چې د فرمان لالا په هکله چې اول خو به زه د یو څو خبرو اظهار داسې وکړم چې فرمان لالا یو داسې زموږ مشر دی چې هغه کله موږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم بلکې هر یو مجلس کې او هر یو زموږ که هغه هر قسم تکلیف وي ټول نه زیات اکټیو وي ټول نه زیات سوشل دی او زموږ ډېر غټ د عمر غټه حصه یې دې شعبې ته ورکړې ده صحافت ته ټول اول به زه دا غواړم چې د هغې په حق کې یو تاړیا یو غږ کلپینګ وکړي او دې نه مخکې چې بیا صدر صاحب دغه وکړي زه به شمیم صاحب ته مخکې خواست کوم چې یو څو خبرې وکړي او بیا الرحمن الرحیم ډېره مننه زه هم شکریا د چې تاسو ستاسو ملګرو هزارو د پروګرام باندې فرمان الله مبارک به زه څه ووایم زه خو دا وایم چې هغه زه خپل کشر ګڼلی یم او ما خپل مشر ورور ګڼلی داسې تعلق مو دی چې په ما اندازه ده چې ډېرو کمو خلکو سره ما داسې قسمه رابطې دي موږ دواړو د یو بل نه ورسطر پرده هم نشته موږ ورسره جوړه دي فرمان الله پاک ته زه دا وایم چې کله کله ته ځان پاک کړه کله کله چې ته لرې د واج جنازې نه زه فرمان الله ترنګ نه کوم په دې وجه نه کوم امیر دی بیمار دی داسې چې په بله ځای نو دې بیا د ما نه خبرې نو زما اوس دا کوشش چې موږ چې ټول لازم یو بل ته کتر زه مو که نه کوم خو زه لالا ته وایم لالا دا چک شوی دا د غم دا د خادي ده دې که نه دی نو موږ دواړو د یو بل کشر د مشر هغوی په دې فیلډ کې یو تقریبا زه کله کله دا وایم چې تاسو پته شته چې فرمان لالا سره صحافت نه مخکې د موږ تعامل کوو دا غټه وجه دا چې هغه یو سیاسي تحریک چې په دې کې ما د یو بل نه پېژنم خو دې زما نیکه سره په جیل کې پاتې شوی زما نیکه په جیل کې زما پلار په جیل کې نو بیا هم په هغه جیل کې بیا وروسته موږ ته پته ولګېده هغه یې ولیدل نو ما ته یې د اوس کې په جیل سیاسي کېږي پوه شو نو زموږ د تعلق د صحافت نه هم روان دی خدای پاک سره نور ګڼو چې خدای پاک سره نور حوصله ورکړي زه کله کله خلکو ته وایم دی منې کوئ نه دی منې کوئ نه ځکه چې که دې تاسو منې کړو نو دی بیا نه جوړې شي نو بس پرېږده لګیایي که په ګوته دي او که دغه ته ځي شندون ته ځي نو ښه خبر دی چې ځي بس ګرځي نو بس دی ښه دی خدای پاک سره نور صحت ورکړي شهداد چونکہ گہریلا تعلقات بھی فرمان لالا سره تو شهداد بخبر خبرات دی کے ساتھ یہ ہمارا تعلق تو ایک ہمارا ہے فوٹو جرنلسٹ کا ایک ہی ہے دوسرا جو فرمان لالا کی رگوں میں خون ہے اس میں کچھ تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے جب فرمان لالا بیمار ہوئے ان کا آپریشن کا تو ہم بڑے خفا تھے بہت زیادہ خفا تھے تو اس میں سب سے پہلے میں نے کہا کہ یار جتنا خون چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں تو جس وقت ہم گئے تو لالا کو اس ٹائم بڑی عجیب ان کی عادت تھی تو بس میں نے کہا جی میں حاضر ہوں تو بس ہم نے جس وقت تو لالا کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہو گیا ہے کہ نہ ختم ہونے والا اور
ہم اس کے لیے ہمیشہ یہ دعا کریں گے کہ لالا اللہ آپ کو زندگی صحت دے، ہمارے سمیت آپ ہمارے سامنے رہیں، ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. بہت مہربانی جی. صدر صاحب جو ہے ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ فرمان اللہ کے متعلق اپنے خیالات میں اظہار کریں. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سیفی صاحب کا، ان کے ساتھ جو دوست ہیں بڑی اچھی تجویز انہوں نے دی، اور یقیناً یہ دیکھیں نا احساس کی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ان کی 75ویں سالگرہ آ رہی ہے فرمان صاحب کی، تو ان کے لیے ہم چاہتے ہیں چھوٹا سا تقریب کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا بالکل ہم بھی حاضر ہیں آپ کے ساتھ. یقیناً یہ ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے جو دوست ہیں ہمارے ان کو ہمیں ان کی زندگی میں یاد رکھنا چاہیے. فرمان صاحب کے ساتھ تعلق جو ہے نا میرا وہ ظاہر ہے ایک صحافت سے پہلے کا ہے، اس حوالے سے کہ امجد صاحب چونکہ جنگ میں تھے تو میرا اکثر وہاں میں یونیورسٹی میں تھا تو آنا جانا ہوتا تھا. تو جب بھی میں جاتا تھا تو وہاں فرمان صاحب، افتخار صاحب، یہ سارے اپنا گوہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سلطان صدیقی صاحب، تو ان سے ملنا ہوتا تھا. تو اکثر یونیورسٹی کی پریس ریلیزیں دینی ہوتی ہیں یا جو کرنا ہوتا تھا اپنے وہاں سے، تو ہم کالج سے یونیورسٹی سے جب میں جاتا تھا وہاں پہ تو اس زمانے سے ایک تعلق ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ اگر یہ 525 لوگ ہیں نا تو اس میں اگر میں کہوں نا کہ مخلص لوگوں میں کی لسٹ بناؤں نا تو میرے خیال میں کہ پہلے جو 2-3 نام ہوں گے نا تو ان میں فرمان صاحب کا نام. آپ یقین کریں کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے دوڑتے ہیں. حالانکہ میں نے کہتا ہوں کہ آپ ڈیوٹی نہ کریں، بس آرام سے بیٹھیں، اور میں ہوں وہاں پہ، آپ آئیں بس حاضری لگائیں اور جائیں. لیکن آپ دیکھیں اس پریس کلب میں ابھی بھی ہم سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، کوئی نہیں بیٹھتا. فرمان صاحب کو دیکھیں کوئی چھٹی نہیں کرتے ہیں. یہ ان کے اندر احساس ہے نا کہ میں ایک جگہ پہ روزی کما رہا ہوں، رزق کما رہا ہوں، اس کو میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں. تو اتنی محنت کرتے ہیں. پھر آپ اس عمر میں بھی دیکھیں نا 75 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہوئی ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح صحت رکھے اور اسی طرح چلتے پھرتے رہیں. ورنہ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 60-65 کے بعد سارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ماشاء اللہ صحت بھی اچھی ہے، دل بھی نیا لگایا ہوا ہے. تو ہماری کوشش اب یہ ہوگی کہ اب چونکہ ایک تجویز آئی، بڑی اچھی تجویز آئی، ہماری گورننگ باڈی کی میٹنگ ہے جمعے کو، ہم اس میں تجویز دیں گے کہ جس کی بھی ڈائمنڈ جوبلی تقریب آئے گی، مطلب سالگرہ اس کی آئے گی، تو پریس کلب خود اس کو منائے. بہت اچھے. اور کیونکہ یہ ہمارے سینئرز ہیں، یہ بہت کم لوگ رہتے ہیں. اگر ہم 30, 40, 50 لے آئیں نا کہ 50 سال کی عمر میں سالگرہ منائیں گے تو 500 لوگ آ جائیں گے. تو یہ جو اوپر کی ایج ہے تو اس میں بڑے کم دوست ہیں. تو جس کی بھی ہوگی ہم پہلے کوشش کریں گے کہ ایک کمیٹی بنا دیں تاکہ وہ ان سے ان کی ڈیٹ آف برتھ لے لیں گے. تو جب بھی ان کا ایک پروگرام ہوگا ان کے لیے ہم جو ہے یہاں پہ تقریب کریں گے اسی طرح. اور اگر ہماری کیبنٹ کچھ اپروو کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اعزازیہ کے طور پر ہم ان کو یا مشت کچھ پیسے ہم ان کو دے دیں اپنی طرف سے. ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے انشاءاللہ. پریس کلب آپ کا مالدار پریس کلب ہے، کوئی غریب پریس کلب نہیں ہے. جیسی فنڈز آتے ہیں تو جیسی یہ ہماری کیبنٹ کو ڈیسیجن کرتی ہے کہ ان کی 50 سالہ خدمات ہیں اس صحافت میں، یعنی 75 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 50-55 سال آپ نے صحافت کو دیے ہیں. تو جو بندہ 50-55 سال صحافت کو دے، اور اللہ معاف کرے آج کل تو ایسا حالات ہے نا کہ اگر آپ کا ووٹ نہیں ہے نا اور آپ فوت ہو گئے ہیں نا تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے، ان کے جنازے میں بھی نہیں جاتا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم پر بھی یہ وقت آنا ہے، سب نے جانا ہے. تو اگر جانے کے بعد بھی کوئی نہیں پوچھتا، جنازوں میں کوئی نہیں جاتا اور صرف چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. تو انشاءاللہ یہ روایت جو سیفی صاحب نے اور ان کے دوستوں نے ایک اچھی تجویز کے طور پہ لائے ہیں، اس کو ہم خود اپنائیں گے، کوشش کریں گے کہ یہ ہم جاری رکھیں. میں مبارک بھی دیتا ہوں فرمان لالا کو. ہم تو ان کو ہمیشہ لالا ہی کہتے ہیں اور شروع سے اسی طرح تھا. تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا ہم کیک بھی کاٹیں گے. میں پہلے شیلڈ ان کو دینا چاہوں گا. تو میرے ساتھ سیکرٹری صاحب بھی ہیں. شمیم صاحب چھوڑا مر گئی. لا اول شيء برضه ده اول جنتا واچو
यहाँ एक सेकंड के लिए जी इधर देखो शमीम शेख फोटोग्राफर एसोसिएशन से उन दोस्तों का जिन्होंने मेरी 75वीं सालगिरह के मौके पर इस तकरीब का अहतमाम किया, उसके लिए मैं दिल की अता गहराइयों से आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी 75 साल जो ज़िंदगी में जो आज मुझे खुशी महसूस हो रही है, तो मैं उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जिस खूबसूरत तरतीब का मेरे एहसास में इनेकाद किया, उसके लिए मैं आप लोगों का ममनून हूँ और ताउम्र मैं एहसानमंद रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि अक्सर आप साथी मुझे मतलब ये एहसास दिला रहे हैं कि आप 75 साल के हो गए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो दिल है, मैंने 1906 में बाईपास किया है, तो आप समझे कि ये दिल 75 का नहीं है, ये 18 साल का Gracias.